که دا بجلی خوره شوې ده نو دا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د علاقې لپاره یو خدمت دی. که ځای په ځای سکولونه جوړ شوي دي، که ځای په ځای هسپتالونه جوړ شوي دي، که د تنګي هسپتال واخلو، که ټیکنیکل کالج واخلو، دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د علاقې لپاره خدمات دي. بیا دغه شانتې سوی ګیس مختلف علاقو ته رسېدل او انشاءالله دا نور به خورېږي به ستاسو په همت سره، ستاسو په مرسته سره دا به هر ځای ته به رارسي به. نن په دې به سوچ کوو چې مونږ دا ووټ چې استعمالوو دا د څه مقصد لپاره استعمالوو. دا ووټ دا خو یو پرچه خو دا د 15 کالو لپاره مونږ اسمبلی ته که هغه قومي اسمبلی وي او که هغه صوبایي اسمبلی وي هغې ته یو خپل داسې نماینده ټاکو چې هغه زمونږ د حق هلته کې تپوس وکړي او زمونږ علاقې ته وسایل روړي چې دلته کې ترقي وشي. نن تاسو وګورئ مختلف خلک به دلته راځي، څوک به درته یو خبره کوي، څوک به درته بله خبره کوي، خو په دې ټولو امیدوارانو کې تاسو نظر واچوئ او وګورئ چې څوک موږ له بهتر طریقې سره د مرکزي حکومت نه حق غوښتی شي او د صوبایي حکومت نه حق غوښتی شي. زما خیال دی په دغې باندې به د ټولو اتفاق کړي چې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه علاوه بل داسې هېڅوک نشي کېدی چې هغه زموږ دا مسایل حل کړي. عزتمندو، ما د پته اوس هم دلته کې ډېره پسماندګي ده او ډېر څیزونو ضرورت دی. انشاءالله چې ستاسو مرسته راسره وي، ستاسو همت راسره وي، دا کوم نن چې تاسو د مینې اظهار هم وکړو، دا کوم انتظار هم چې تاسو وکړو، دا د دې شي ثبوت دی چې د خلکو سترګې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو طرف ته دي. او انشاءالله موږ تاسو سره دا واده کوو چې که هغه د بجلی کارونه وي، که هغه د نور سکولونو ضرورت وي، که هغه د سړکونو نور ضرورت وي، که هغه د ګیس دلته کې راوستلو خبرې وي او که هغه زموږ ځوانانو له روزګار ورکولو خبرې وي، په دې کې به سره پوره موږ مرسته کوو به او دا داسې دغه دی چې دا ستاسو زموږ مشترکه کار دی او دا به انشاءالله ستاسو په مرسته سره سرته به یې رسوو به او انشاءالله دا علاقه به چې دی دا به د ترقۍ په لار روانه وه.